السلام علیکم ملګرو د اډیاله جیل درې قیدیانو سپریم کورټ ته خط لیکلی دی. سپریم کورټ ته درخواست ورکړی دی چې موږ ته هم ټریټمنټ په شفا انټرنیشنل هسپتال کې وکړي. دې کې اوس ګوره د حکومت څومره غټ چال دی. لکه نواز شریف چې کله لندن ته علاج ته لاړو نو هغه ټایم کې یو قیدی هم دغه ونکړو، دا درخواست ورنکړو چې ما لندن ته علاج ته ولېږئ. او اوس چې عمران خان شفا انټرنیشنل هسپتال ته د منتقلۍ حکم سپریم کورټ جاری کړو نو قیدیان هم راویښ شو. جی دې کې د حکومت سوچ یا سمجا پلان دی چې په دې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل بیرسټر ګوهر هم ډېر اهم سټیټمنټ جاری کړی دی. بیرسټر ګوهر ویلي دی چې موږ د سپریم کورټ چې کوم رجسټرار دی هغه سره ملاقات کړی دی چې د عمران خان کیسونه زر تر زره سنوي دپاره مقرر کړي چې په هغې هم غټ اپډیټس دي. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک. ټول نه پهله د اډیاله جیل درې قیدیانو اسلام آباد های کورټ ته چې کوم درخواست ورکړی دی په هغې خبره کوو. درې قیدیانو اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړی چې موږ ته هم شفا انټرنیشنل هسپتال کې د علاج کولو اجازت راکړي. جی اوس دې کې اصل کې د حکومت یو غټ مقصد دی. حکومت اوس د دې دریو قیدیانو دا خبره بروچتای او سپریم کورټ کې پیش کوي چې موږ تاسو لوي چې عمران خان شفا انټرنیشنل هسپتال ته مو منتقل کوي ځکه بیا به نور قیدیان هم وي او هغه د هغه رنګوش و نور قیدیان هم درخواست ورکړو چې موږ زموږ د ټریټمنټ په شفا انټرنیشنل هسپتال کې وشي. نو اوس دا کوم قیدیانو چې بیان ورکړی دی، دا کوم قیدیانو چې درخواست ورکړی دی، نو دا د حکومتي کسان دي. لکه عمران خان یو د ملک سابقه لیډر دی، د ملک سابقه وزیر اعظم دی، پرایم منسٹر دی. د پرایم منسٹر قید کې او د یو عام انسان قید کې هم فرق وي. په جیل کې د پرایم منسٹر بیل ځای وي او د یو عام قیدي بیل ځای وي. پرایم منسٹر سره چې کوم رویه کیږي په جیل کې هغه یو عام قیدي سره نشي کېدی. پرایم منسٹر له چې کوم سہولیات په جیل کې ورکړل کیږي هغه یو عام قیدي له نشي ورکړل کېدی. پرایم منسٹر له په جیل کې ګوره ټي وي الاو وي، اخبار الاو وي، دغه کانه کې هم فرق وي. نو اوس که پرایم منسٹر ته حکومت اعلان کوي، سپریم کورټ اعلان کوي چې دله د ټریټمنټ په پلاني هسپتال کې وشي، نو یو عام قیدي له هغه سہولیات نشي ورکولی سپریم کورټ. نو یو عام قیدي که درخواستونه ډېر هم ورکړي نو سپریم کورټ په فکراس راکاږي چې ولې دا خو د دنیا قیدیان دي چې ستا له مونږ هر قیدي له مونږ اجازت ورکوو، نو بیا خو به د اډیاله جیل په ځای شفا انټرنیشنل هسپتال نه مونږ جیل جوړ کړو، بس هلته به بس کټونه واچو. نو ډېره افسوس خبره ده چې د یو عمران خان راغورځېدلو دپاره دی ګوره څومره غټ غټ پلانینګونه کوي. ښه بیرسټر ګوهر ویلي چې کله عمران خان اډیاله جیل نه هسپتال ته منتقل کېدو نو سپریم کورټ دا حکم ورکړو چې تاسو دې منتقل کوئ، نو د سره به خور او ډاکټر هم وي. نو عمران خان سره نه خور و نه ډاکټر و. سپریم کورټ چې د کوم ټیسټونو حکم جاری کړو چې عمران خان به په شفا انټرنیشنل هسپتال کې دا ټیسټونه کوي، نو هغه هسپتال کې پیمز هسپتال ته منتقل کو. په پیمز هسپتال کې د عمران خان هغه ټیسټونه ونه شو. نو بیرسټر ګوهر ویلي دي چې موږ سپریم کورټ سره رابطه کړې ده چې د سپریم کورټ د حکم وایلیشن کړی دی حکومت، او دې حوالې سره بیرسټر ګوهر وایي چې موږ سپریم کورټ رجسټرار سره ملاقات هم وکړو چې تاسو د دې کیس سنوي چې کومه ده سنوي دپاره زر تر زره مقرر کړئ. دی د سپریم کورټ د حکم وایلیشن کړی دی، سپریم کورټ د حکم خلاف ورزي یې کړې ده. توهین عدالت کیس په دی باندې جوړیږي.